بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهونکی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکه الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول مشکلات ختم کړي. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول حاجات دا پوره کړي. الله پاک دې منګ او تاسو ټولو ته بار بار د مکې مکرمه د مدینه منورې دیدار دار نصیب کړي. نن محترم زمونږ چې کوم خاص وظیفه را او دا رنګي او ډیر زیات اعلی وظیفه را دا وظیفه را محترمو د شروع د ورځې نو چې کوم بنده د شروع په ورځ دا وظیفه وکي نو فرمایي چې الله پاک به د انسان په دې ژوند کې انقلاب راولي. الله پاک به د انسان په ژوند کې خوشاله راولي او دا غرنګه څومره خوشاله چې د انسان مقدر کې وي دا غینه به سیوا خوشاله الله پاک د انسان ته ورکی او دا انقلاب براشي چې دی به تماشا کې چې دومره خوشاله د کم طرف رااله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم محترم دا دعا کړې و او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله پاک خوشالي ور نصیب کړې و. نو کومه خوشالي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نصیب شي و دغه خوشالي به منګ او تاسو تم الله پاک دار نصیب کی. یاد ساتئ چې د شروع په ورځ د ماسپهین نواله مازیګر پورې یا ماښام پورې په دغه ټایم کې چې سړی سره دعا غواړي دا قبلېږي او دغه ټایم کې محترم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا دا غوښتلې و. الله پاک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا دا قبول کړې و. د جنگ بدر نمخ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل خیمه ته ننوتو او ډیر زیاته اوږده دعا وکړه. الله پاک ته چې ای پروردګار دغه 314 کسان دي دغه د اسلام مجاهدین دي دغه په اسلام باندې سر شیندون کې دي او ای پروردګار کو دې کافرانو د مسلمانان دا 314 صحابه کرام د شهیدان کړل نو استاد دین به ختم شي. په دغه ټایم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا کړې و که د خیمې نه بار ووت نو خندلې خوشاله صحابه کرامو یې ولې خندل الله رسوله. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې الله پاک زما سوال دا قبول کو. یاد ساتئ چې مسلمانان 314 او مقابله کې کافران 1000 کسانو. دلته دې ته کامیابی ولې ور نصیب شوله ځکه چې د شروع په ورځ د ماسپهین نواله مازیګر پورې د قبلېدو چې کوم ټایم دی په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم محترمو دا دعا غوښتلې وه او دغه دعا محترمو دا قبوله شوله. کومه کامیابي چې الله پاک هغوی ته ورکړې وه دغه کامیابي به الله پاک موږ تاسو ټولو ته راکړي. یاد ساتئ چې څوک دا وظیفه کوي د شروع په ورځ د ماسپهین نواله مازیګر پورې په داسې ترتیب باندې وکړي چې در خپل ځان پته لګي چې زه پکې دا وظیفه دا زه رسول شم. نو یاد ساتئ چې وظیفې ترتیب به دا وي د وظیفې طریقه به دا وي چې کله تاسو دا وظیفه کول غواړئ نو چا اودس به وکړئ دغه رنګې د هغې نه بعد چارندام به وکړئ چې کله چارندام وشو نو بیا به د هغې نه بعد 2 رکعاته نفل وکړئ. 1 رکعت به شروع کړئ دغه رنګې بیا به 2م رکعت شروع کړئ. یاد ساتئ چې کله تاسو 2 رکعات نفل کوئ د هغې نیت به دا وي چې نیت کوم 2 رکعات نفل په دې حاضر وخت پر هزار هدی خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریف پلور کو الله اکبر. یاد ساتئ چې څومره نفل دی په نفلو کې به ټایم دا نه یادو نو 2 رکعات نفل به کو 1 رکعت برابر شي دغه رنګې بیا به 2م رکعت برابر کو نو 2 رکعات نفل دا به زمونږ پوره شي. بیا به د هغې نه بعد موږ سره دا په سجده باندې کېدو او دغه رنګې 11 پیرې پکې درود شریف وایو چې کله موږ 11 پیرې درود شریف دا په سجده کې ویل. یاد ساتئ چې هغه درود شریف چې کوم د مانځه درود شریف دی دا هم پکې 11 پیرې ویلې. بیا به د هغې نه بعد کله چې موږ دا درود شریف وایو نو تصور کې په ذهن کې به پل حاجت یاد ساتو چې یار زموږ دا حاجت دی او دې حاجت دپاره زه دا وظیفه کومه. دغه رنګه چې کله موږ 11 پیرې برابر کړو بیا به د هغې نه بعد سر رابر کړو د سجدې نه او 3 پیرې به 3مه کلمه ووایو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. منګه درېمه کلمه دا به درې پیرې ووایو. بیا به دغه رنګې د هغې نه بعد بسم الله الرحمن الرحیم به 314 پیرې ووایو. 313 پیرې نو 314 پیرې به بسم الله ووایو. مکمل بسم الله الرحمن الرحیم. دغه رنګې د هغې نه بعد بیا درې پیرې درېمه کلمه ووایو. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. او بیا به د هغې نه بعد سر په سجده باندې کېدو 11 پیرې به موږ درود ابراهیمي دا به ووایو. خو یاد ساتئ چې په تصور کې به خپل حاجت دا به ساتو چې دا حاجت دی، دې لپاره زه مونځ کوم، دې لپاره زه ذکر کوم، دې لپاره زه دا وظیفه کومه. چې کله 11 پیرې برابر شي بیا د هغې نه بعد سر برابره کې بیا به 3 پیرې درېمه کلمه دا ووي او دغه رنګې دعا به وکړي ای پروردګاره پیغمبر علیه صلات وسلام باندې تا کوم رحم کړو دغه رحم ما باندې وکړي، هغوی دعاګانې تا قبول کړې وي، زما هم ته قبول کړي. نو دغه رنګ انشاءالله العزیز د سجدې نه تا سر رابره کړی نه وي، الله پاک به ستا حاجت دا پوره کړی وي. دومره پاورفول دومره بهترینه وظیفه ده چې کله تا سر رابره کړو د سجدې نه او ته مطمئن وي چې انشاءالله کار به وشي، نو پته لګي چې ستا وظیفه دا قبوله شوله، ستا چې کوم عمل دا قبول شو، دا ته د زړه نه کړو او ته د الله پاک د رضا لپاره کړو. او دغه رنګې ستا مین مقصد دا و چې دا پوره شي. خو چې کله تا مونځ وکړو او ته داسې بېدمه وي، ستومانه پې وي، نو پته لګي چې قبول نه شو، دوباره یې وکړه. الله پاک دې زموږ او ستاسو ټول حاجتونه دا پوره کړي. الله پاک نه کلک امید ساتمه چې څومره زموږ اورېدونکي دي د دې ټول حاجتونه د الله پاک د خپلو خزانو نه پوره کړي، د دې ټول حاجات د الله پاک دا پوره کړي، د دې ټول مشکلات د الله پاک ختم کړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.